बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा नूम डॉक्टर ज़रशाद अहमद ख़ान तंगी दे और लीडिंग हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया कंसल्टेंट कार में कړی دی। جواز اوس نه ډېر مخکې نه پیژنم، ډېر ورکوټوالي نه پیژنم. د ډېر ښکلي تنظیمونه شروع کړي ډېر پخوانه. هغې کې یو دا و چې د رواجونو خلاف چې د کوم یو مهم چلولی هغه ډېر زیات کامیاب و، خو د هغې نه پس بیا څه حالات داسې جوړ شو چې جواد جلال خان هغې ته ټایم ورنه کړی شو. نو اوس بیا دی لږ روچت شوی دی او د خپل یو تنظیم جوړ کړی دی ساده جون. د دې درې سی دي ساده جون. یو دا چې ساده جون چې تاسو به ساده جون څنګه تیروئ او د دې نه به څنګه فایدې اوچتوئ او ساده جون کې کمې مزې دي. دویم نمبر دا دی چې کوم فضول رواجونه په د پښتنو کې روان دي نن سبا، نو د هغې د ختمولو دپاره، د هغې د چینج کولو دپاره، د هغې د ختمولو دپاره جواد جلال هلې ځلې شروع کړي دي. او دریم دا دی چې هیل ټیپس نن سبا که تاسو ګورئ دوایانې ډېرې زیاتې ګرانې شوي دي، د غریب د اخیستو نه وتلي دي. نو هغه کورنۍ ټوټکې چې کوم تاسو انګریډینټس وي، د هغې کوم اجزا وي، تاسو ته کچن کې، باتروم کې یا په خپل دراز کې میلاویږي، هغه تاسو په استعمال کې راوستی شئ او فایدې ترې اوچتولی شئ. ډاکټر جواد خان دا د ما سره ناست دی. جواد خان یو څو خبرې دې په باره کې وکړي. د هیلث باره کې خو به د ډاکټر صاحب لا ښې خبرې څوک هم ونه کړي شي، خو زه به ډاکټر صاحب ته هغه خبرې کوم چې کوم ستونزې، کومې بیمارۍ او بیا داسې ډېرې بیمارۍ دي ډاکټر صاحب چې هغه په حقیقت کې بیمارۍ نه، خو لږ دغه سره د پروفیشنلیزم سره خلک ظالمان شوي دي. نو هغې دپاره به تاسو خلکو ته ښایه چې دا اسانه سنتیزونه دي، دا اسانه دوی ده او ستاسو زندګي به اسانه شي. بالکل. او زموږ دا کم نن سبا نیټ خو ډېر زیات غټو لرې لرې ایریاز پر رسېدلي دي، په غرونو کې، په یو ځای کې، په بل ځای کې ډېر زیات اورېدي شي. کوم ځای کې چې ډاکټران نه وي اویلیبل او هغه ځای کې تاسو موږ ته کورنۍ ټوټکې ښایو کوم چې ډېر زیاتې مفیدې به وي او هغه که تاسو په خپل استعمال کې راولئ نو ډېر زیاتې فایدې ترې اوچتولی شئ او بالکل فری آف کاسټ. دې کې زموږ څه لالچ نشته دی. او جواد خان خو هسې هم د دغه خبره، د جواد والد صاحب خبره، دا ایدي دی ایدي. بیا مننه. دا ډاکټر صاحب به انشاءالله موږ د الله پاک یو داسې فرشته راکړه چې څوک هم په دې وخت کې خپل مصروف وخت چاله نه ورکوي، ځکه چې تاسو ته پته ده هر سړی د منټونو په حساب چارج کوي. نو دا د دې مخلوق درد یې اړه کوي او دقې د دې اجر بدیل الله ورکوي، ځکه چې موږ بسو بالکل. او دا ټوټکې بالکل فری آف کاسټ وي. دې باندې به ستاسو خرچه هم نه راځي. په 100 روپۍ، په 150، 50، زیات نه زیات په 100 روپۍ کې به دا تاسو دغه بالکل پریکټیکلي به هم ښایو. بلکې یوه ټوټکه به تاسو سره اوس شیر کړم، که د چا د خپو نه بدبو راځي او دا ډېر زیات اکوړ غوندې کې لګي او ډېر زیات خلک یې نه خوښوي، نو هغه دا ګول باټینګن دی واخلي، 4 حصو کې د تقسیم کړي، ګرم اوبو کې د وخوټ کوي. د خوټ کېدلو نه پس هغه اوبه چې لږې غوندې کې تړمې وي، ډېرې ګرمې هم نه وي او یخې هم نه وي، هغې سره د خپې ووینځي. که یو ځلې به سره خپې ووینځلې نو یو کال پورې به د هغه د خپو نه بوی نه راځي، او که یو هفته یې متواتر ووینځلې نو پوره عمر به د هغوی د خپو نه بوی نه راځي. دا تاسو ټرای کړئ او بیا موږ ته فیډبیک راکړئ، موږ ته په کمنټس کې به راکړئ. او د دې نه علاوه که چاته نور څه ټوټکې معلومې وي ډېر افیکټیو او هغې خپل استعمال کې راوستلي وي او هغوی ورسره ښه شوي وي، فایدې ترې اوچتې کړي وي، نو هغه تاسو موږ سره کامنټ کې شیر کولی شئ.